کتونکو ام پی ایس صاحب را سره ولاړ دی خالد خان مومن هغه ځای ته راغلی دی چېرته نه خدا نه خواسته چې د کومو د اوبو دا کم کیوسک مقدار یادېږي نو لومبې به دا کلي وړي دا ګیټ وی ده او لومبې چې کوم دی خالد خان هغه کلي ته ورسېده کتونکو هغه ځای کې بارې وې پوشتې وې هغه پوشتو باندې اوبه راوغتلې او د اوبه چې کوم دی اوس کلي طرف ته دې مخه وکړله او اوبه چې کوم دی هغه زیاتېږي ام پي ایس سره څه معلومات دي او د دې ځای ته وینې څنګه وکړله که لومبې دې ځای ته راغی او چونکې دې ځای ته راتګ هم ډېر ضروري خو دې وخت کې دا ډېر د خطرې ځای دی اوبه راځي زه خپل ځاني زه خپله یره کړم نو ام پي ایس څه به وایې په دې بسم الله الرحمن الرحیم علف خان وروره زه خو ستاسو بېحد مشکور یم چې کله په داسې یو واقعه یا یو حالات داسې جوړ شي چې کم از کم هغه عوامو ته د هغې نقصان یا د هغې انفراسټرکچر ته نقصان نو ستاسو په وساطت سره چې کوم دی هغې نه یوازې دا ضلع نه چې د ټولو صوبه د هغې نه خبر هم شي او بیا د هغې دپاره انتظامات ورسره چې کوم دی هغوی شروع کړي موږ چې کله د سهار تقریبا وختي ټیم و چې دا اطلاع وشوله او ډي سي صاحب نه مو وشوله اے سی صاحب نه مو وشوله او هغوی دغه انفارمیشن ورته میلاو شوی چې کم از کم د سوات نه چې کم سیلاب را روان چې دې ټیم کې اوس په مونډه هیډ ورکس باندې 1 لک کیوسک اوبه را روان دي او دا ایکسپیکټیشن چې کم از کم دا به 3 لک ته رسي ځکه چې څه د سوات سیلاب شو څه د پنچکوړه چې کم د چکدرې کم د دیر نه راغلی ده نو 80,000 کیوسک هلته نه تقریبا 1 لک 1.5 لک دغه سوات طرف نه را روان دي نو هغوی انتظامات چې کوم دی زموږ ورسره په ټیم رابطه هم کېږي خو زموږ لومړی دغه چې کم از کم دا میولو کلی چې کوم دی دا په 2010 کې چې کله سیلاب راغلی دا ته افیکټ شوی دلته نه ډېر غټ نقصان یې کړی او دلته کورونه چې کوم دی هغه وران کړي مالي جاني بدني هر قسمه نقصان دی علاقې تر دغه شو نو الریډي چې کوم دی اوس په مونډه هیډ ورکس چې کوم خالد خان دې وخت کې خلک دا خبره کوي چې یاره نیر هغه بند دي چې هغې ته اوبه واړئ او داسې د اوبو دپاره د مخنیوي دپاره څه اقدامات هم کړي په ایمرجنسي دې ټیم کې جي ټول اریګیشن ډپارټمنټ چې کوم دی په مونډه هیډ ورکس باندې ولاړ دی هغه په دې باندې مکمل نظر دی بره سوات اریګیشن ډیویژن سم هغوی خپلې رابطې لګېدې ساتي نیر چې کوم دی نیر اوس کولاوی په لور سوات کینال چې کوم د مونډې نه دغه شوی دی هغې اوس د تنبي اوچتې اوبه به انشاءالله په هغه دغه باندې نیر باندې راپرېږدي دې سره دوی په ځینو باندې اکسیویټر یې مودري که چېرته خدای مکړه د اوبه سیوا شي یا چېرته نقصان ډېر کېږي نو دا مین روډ چې کوم د سیند او د نیر په منځ کې دا به ورته کټ کړي چې د نیر اوبه سیند ته راواړئ نو انتظامات چې کوم دي اوس مثلا هغوی تلوسه کوشش کوي چې په څه نه څه حد تک کنټرول کړو خو داسې تاسو ته ښه پته ده چې په 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی نو لکه دا اطلاعات دی چې کم از کم د 3 لک کیوسک اوبه چې کوم دا به د تقریبا ګنټه دوه کې چې کوم دا به مونډه هیډ ورک کراس کوي خو دې کې اوس موږ به د الله تعالی نه دا سوال کوو چې د پنچکوړه چې کوم سیند دی د چکدرې والا کم دی د دیر نه راوتېرې نو که چېرته د دوی هغه لږ وروسته مخکې راغلو نو انشاءالله بیا به الله خیر کړي د ټول حالات چې کوم دا به ډېر په کنټرول او په دغه وشي او که د بدقسمتۍ نه دواړه اوبه یو ځای شولې نو هغه به خامخا د هغې حالات کنټرول کول به لږه مشکل شي په داسې حالاتو کې عوامو ته څه میسج ورکوي بس زه خو دا وایم چې په کوم خلک کوم علاقه چې د دې نه افیکټډ نه ده او کوم هغه لکه بچ دي په خپل لکه د انساني همدردۍ په بنیاد باندې زه د هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې هغوی دې راشي دې خلکو سره یو خدمت وکړي د دوی خلکو چې کم دی د دوی څخه په موبلایزیشن کې څه کمی هغه دې ورسره وکړي او د انساني همدردۍ په بنیاد باندې دوی سره د خپل وس مطابق چې کم دی هغه امداد او خپل وس او د کم از کم چې دا خلک دا محسوس نه کړي چې موږ په دې دغه کې تنها پاتې شو موږ ځان له پاتې شو او انشاءالله دا زما امید دی چې د اشنغر داسې زرخیزه خاوره ده چې هغوی کې د مهمان نوازۍ د خدمت د همدردۍ خپل یو جذبه موجوده ده ډېره زیاته مننه کتونکو د خالد خان دغه اخیرني میسج چې دې وخت کې په موږ هم امتحان دی چې موږ د دې خلکو خدمت وکړو د تسینې کولو وکړو دوی له ذهنه ورکړو چونکې دې وخت کې سرکاري سکولونه چې کوم دی په تحصیل تنګي کې موږ ته اوس اطلاع راغله خالد خان نه چې هغه بالکل هر سرکاري سکول ته تاسو تللی شئ او تاسو ته به چې کوم دی هلته کې سهولیات چې کوم دی د وخت مطابق چونکې یکدم نه کېږي د وخت مطابق پر سره کېږي نو راځئ چې په دې حالاتو کې موږ دوی خدمت وکړو. مننه.